وإنما عدل ها هنا عن المصدر إلى الفعل. دا جواب ده د هغه سوال چې مخکې مونږ کوم جواب وکړلو د هغې جواب نه یو سوال پیدا شو. مونږ وی فعل مخبران هو نه واقع کیږي او د فعل نه خبر ورکول دا ممتنع دي. نو د صحت الاخبار د پاره چې مونږ وی د دنه خبر ورکول صحیح شي د هغې مونږ وجه بیان کړله. پوهېږې چې دلته ذکر د فعل دی خو مراد ترېنه مصدر دی. مراد ترېنه د مصدر خو بیا اسم شولو، اسم مخبران هو واقع کیږي. پوه شولی په خبره باندې؟ نو دی وایي چې کله دلته د فعل نه مراد مصدر و نو بیا مصدر ولې نه ذکر کېدلو چې فعل ذکر شو. پوهېږې ذکر شوی دی فعل او مراد مصدر دی. نو چې مراد مصدر و نو بیا عدول ولې د مصدر نه فعل ته وشولو. پوهېږې د مقتضى ظاهر موافق خو بیا دا و چې فعل نوی ذکر شوی مصدر او د مصدر په ځای فعل ذکر شو مراد دی مصدر. پوه شولی په خبره؟ نو وانما عدل ها هنا دلته عدول وکړلی شو عن المصدر د مصدر نه پکار مصدر و ځکه مراد څه دی؟ مصدر دی. الى الفعل سته فعل ته دا ولې وشو؟ لما د وجې د هغې نه فیه چې په دې فعل کې دي او هغه په مصدر کې نو. پوهېږئ په خبره باندې؟ من ایهام التجدد من دې کې لما د وجې د هغه نه فیه چې په دې فعل کې دي هغه ما فیه څه شی دی؟ من ایهام التجدد. حفیظ صاحب د تجدد معنا نوی کېدل. ښه پوهېږئ؟ او د تجدد دوه معنی ستاسو حاشیې لیکلي دي. یوه معنا یې مطلق حدوث کړې ده. ها مطلق حدوث کړې ده. نو ما ته ګورئ مطلق حدوث چې دی نو دا په هر فعل کې موجود دی. په هر فعل کې دا ټایم به حاشیې ته نه ګورئ ماستن به ګورئ ځان له. ښه خو دا درته زه ځکه وایم که وروستو ځان له ګورئ د سبق نه چې بیا پوهېږئ په څیز باندې. نو مطلق حدوث، حدوث معنا یو شی نوی پیدا کېدل، نوی موجودېدل. ها ناپیس صاحب هر فعل که ماضي که حال که استقبالی نو چونکې د هر فعل کې زمانه ده او زمانه کې تجدد دی نوی نوی موجودېږي نو په دې معنا سره تجدد بیا هر فعل کې دی. ها هر او بل د تجدد معنا حدوث فی المستقبل. ها حدوث اے مستقبل کی چې کوم حدوث ته نو دا غي ندی تعبیر کی په استمراری تجددی سره دې ته وخغوره استمراری معنا همیشه راتلون کی وخت کې یو شی نوې نوې موجودېدل نوې نوې د دې خاصه مستقبل دا مستقبل خاصه دا مستقبل کې وایدا پوه شولای په خبره باندې. اوس دلته چې انذرتهم ام لم تنذرهم کوم فعل راغلی دی او معنی مراد مصدر دی نو دې فعل کې کم یو تجدد دی دا ړومبنی دی که دا دویم دی تاسو پوه شولای په خبره باندې. نو دلته مطلق حدوث مراد دی مطلق او ما ته ګورئ دا حدوث په فعل کې ځکه دا خاصه د زمانې ده زمانه مفیده د تجدد ده زمانه مفیده د حدوث ته حدوث زمانه فایده مصدر کې زمان نشته ده نو حدوث بیا نشي راتللی او تجدد بیا تاسو پوه شولای په خبره باندې. دا ایهام ټکی پکې ولې ووی ایهام ویلی کېږي فیصد د چا خیال کې یو خبره اچول نو څه مطلب دا شی شته دی نه خو صرف په خیال کې ورچې صرف وهم کې ورچې نو دم دغه شان حفیظ صاحب تجدد او حدوث مونږ اووی دا په فعل کې کنه او اوس خدا فعل فاتح نشو د دې نه هوتا مصدر واغست تا خو ته څه واغست
نو دا مونږ چې ایهام ټکی وایو دا په دې وجه وایو چې حقیقت کې ګوره تجدد نشته دی، دا صرف ستا وهم کې وره چې تجدد به الو چې فعل په خپل حال فاتح وي او د فعل نه خو تا مخکې مصدر واغستو، نو فعل خو فعل نو ستا خیال کې وره چې ګوره څه شته دی تجدد پوهېږې به خبره باندې دا صرف ظاهر صیغې د لفظ ته چې ګوري انذرتهم ته نه تا ته به څه ښکاري نور حقیقت کې چې وګورې انذرتهم مراد نه دی، انذار او عدم انذار مراد دی، مصادر دي نو مصدر کې خو څه نشته دی. نو چې ښکاره دی لفظ ته ګوري جو سړي ته ښکاري، نور په حقیقت کې دا ایهام ټکی به کې ځکه څه کړلو پوهېږې به خبره باندې چا ویلی چې د حدوث نه مراد حدوث مستقبله دی مطلق حدوث نه هغه استمراری تجددی نو تاسو به ووایئ چې خو مستقبل کې انذرتهم خو څه دی پیسې ماضي نه ده نه دی وایي انذرتهم ام لم تنذرهم نه رستو لا یؤمنون راغلی څه راغلی نو لا یؤمنون ته چې وګورې ناغه مستقبل له دی کم وخت کې ایمان نه راوړي کته یې که نه یې خو مستقبل کې دی ایمان نو لا یؤمنون څه ده مضارع ده کنه او د لا یؤمنون بارک بدرته رستو را روان دی کته هغه دی په مخ کې دیم دی لا یؤمنون جمله مفسره جمله دا جمله مفسره ده الکه د دې په حق کې انذار او عدم انذار برابر دی که یې که نه یې دی که یاره که نه یاره نو څه مطلب څنګه برابر دی په ایمان کې برابر دی نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي هغه مفسره ده د دې لپاره پوه نه شولی پیسې نو بیا به کوم حدوث والو پوه شولی په خبره باندې خو ما ته ګورئ اخو په انذرتهم کې نشته خو په لا یؤمنون د وجې نه نو ځکه ایهام ټکی دلته هم سیوا کو دلته حقیقت کې خو انذرتهم هو ماضی ده ماضی کې مصدر نه ماضی ده ماضی کې خو هغه نه ماضی کې خو لا یؤمنون هغه ستا وهم کې وره چې شته دی ځکه لا یؤمنون خو څه دی مستقبل لیکن حافظ صاحب د دې ایهام التجدد فائدہ څه شوله د دې ذکر دا سنومی ده مراد مصدر او ذکر د فعل د دې فعل د تذکری څه فائدہ شوله ته ایهام التجدد نو زراغه تجدد نو څه فائدہ او شوله نو فائدہ دا او شوله فیسه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی را لاله سره لاله د دې د ایمان نه یا اسراغه نا امیدی را لاله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي ته خفه کېږه ما ستا د طرف نه په مستقبل کې همیشه انذار موجود شوی دی بار بار نوې ستاسو د طرف نه څه تقصیر او کوتاهي خودي ایمان نه راوړي نو دا تسلی شوله چې ستاسو د طرف نه انذرتهم ام لم نو دې انذار او عدم انذار کې سره راغی تجدد کنه یعنی ستاسو د طرف نه انذار بار بار موجود شوی دی بار بار خو ما ته ګورئ دا ماضی تعبیر چې راغلی دی د تحقق ته اشاره کړې ده انذرتهم حدوث خو راتلونکي وخت کې کنه نو دا تحقق ته اشاره کړې ده ستاسو نه په مستقبل کې دا تجدد دا نوې انذار نوې دا یقیني واقع شي لکه ماضی چې څنګه یقیني ده خو بس دی دومره سختي چې د دې د ایمان نه ناامیدي په دغه وجه راغلی ده د دې وجه نه چې دی خو تاسو څه نه کړی نه پوهېږئ د دې وجه نه خو الله تعالی او فرمایل سواء علیهم په دې څه دی ستا انذار او عدم انذار د دې کې څه چل دی ستا د طرف نه خو نو ګوره عبارت ته وانما ودل ها هنا دل تودول شد مصدر نفعل تلما د وجد اغن فيه چې په فعل کې دي من ایهام او دا په مصدر کې نو جو زمونږ د فعل تلا حفیظ دې پوری پوه شولې دوه اعتراضونه نور کړی و حفیظ صاحب یو دا چې د حمزه هغه صدارت لاړلو ځکه فاعل واقع شو انذرتهم پوهیږئ او یا
مبتدا مؤخر شو خبر پر امخ کې شو. خو بهر حال هغه صدارت او دویمه چې استوا دا څه غواړي؟ امر متعدد غواړي. دا سیسیز غواړي چې کم از کم دو سیزونه هغې کې چې کم دی نه استوا برابر والی. او دلته خو ام او حمزه د احد الامرین خو یو سیز دی. نه دی وایي وحسن دخول الحمزه او د حمزې دخول دا حسن وګرځېدلو و ام او د ام دخول حسن وګرځېدلو علیه په دې پیل باندې. پوهېږې لتقریر معنی الاستواء او دا د څه لپاره؟ د استوا چې کومه معنا وه چې هغه نوره ثابته شي، نوره محققه شي. تقریر څه معنا و؟ تاکیده د هغې څه راشي؟ هلکه څنګه تاکید راغی او څنګه؟ نه دی وایي فانهما ځکه ام او حمزه جردتا دواړه خالی کړلی شو عن معنی الاستبهام د معنا ده. حفیظ صاحب ام او حمزه چې ده نو د ده معنا کې دوه حصې دي. ها هغه یوې حصې کې مونږ څه وکړو؟ تجرید وکړه، هم ترې نه ویستله، یوه قدرې پاتې شوله. ها ام او حمزه وضع دي لاندې ستاسو حاشیې ناقد لیکلي فانهما موضوعتان للاستبهام. خو استبهام به د چا نه کوي؟ عن احد المستویین فی علم المستبهم. د هغه یو سیز په باره کې چې کم هغه دوه سیزونو کې دا یو په باره کې چې هغه دواړه سیزونه ستا په علم کې څه دي؟ حفیظ صاحب تا ته پته ده چې په دې کور کې یا زید دی یا عمر دی. د زید او د عمر نه بکې بار بل څوک نشته دی. خو صرف زه تپوس ته تعین کوم ازید فی الدار ام عمر. نو ما ته به د مخکې نه دا پته وي چې یو زید او عمر نه بار نشته، دا دواړه زما علم کې برابر دي، کیدی شي دي کیدی شي، خو تعین تپوس کو. پوه نه شولې؟ نه ما ته ګورې د ام او د حمزې دوه معنی شولې، یو حفیظ استبهام او بل استوا. ها دا دواړه برابر دي زما په علم کې او ستانه استبهام کو. نو مونږ داسې چلو کو چې د ام او د حمزې نم د استبهام هغه معنی او صرف استوا پاتې شوله. نو یو د سواء هغه استوا وه، یو دا استوا بله شوله، دا د هغې تاکید شو. دا د هغې څه شولو؟ او تا چې کومه خبره کوله چې تقاضا د څه کې هغه هم لاړلې. خو د استبهام د وجې نه یې کولې، نه استبهام خو تې مونږ لرې کو. نو هغه خبره هم څه شوله؟ پوه نه شولې. او دغه بله خبره هم څه شوله؟ ختمه شوله. پوهېږه په خبره باندې چې دا د احد الامرین دپاره راځي. نه احد الامرین خبره خو لاړله، خو د څه د وجې نه؟ د استبهام عن احد الامرین د وجې نه. پوه نه شولې. نو ټولې خبرې صحیح شولې. ګورې ورته وحسن دخول الحمزه د حمزې دخول صحیح شو، د ام دخول صحیح شو علیه په دې فعل باندې لتقریر معنی د پاره د تقریر د معنا ده استوا. دا معنا د استوا ځکه وي چې سواء په معنا د استوا سره وکنه، سواء اسم بمعنى استوا پرون یو وکنه. الکه تقریر سمانا وتاکیده ځکه شی چې دوه د ذکر شو تاکید شو کنه. فانهما ذکر د دواړه جردتا خالق للی شوی دي عن معنی او لمجرد الکه داسې چل شوی دی وی کما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص. ګوره حرف ندا نه ده، حرف ندا کې دوه معناګانې دي، یو راځي دا د پاره د طلب او دویم راځي د پاره د تخصیص. ښه زه چې آواز په تاسو ټولو کې دته کوم په حرف ندا سره چې یا زیدو، په یا سره زما غرض یو د خاص کول ستاسو په منځ کې، او دویم دې ځان ته مطلوب او متوجه کول. دوه خبرې دي کنه. نه کله کله په حرف ندا کې سو شي تجرید شي، یو معنا ترې نه وایستلی شي، یوه قدرې نو دلته هم اکشان وشوله. کما جردت حروف النداء لکه حروف ندا کې چې څه راځي پوهېږې لمجرد هغه خالی کړلی شي د څه نه د طلب نه او د اقبال او د متوجه کولو نه. لمجرد فدې قول کې چې اللهم اغفر لنا، اللهم ایتها الاصابه، ایتها
وګوره اللهم اغفر لنا خدای زمون سوکه بخنو کې زمونږه پوهیږه په خبره باندې ایتها العصابه ایتها ما ته ګوره اپیسب دا العصابه تو نه دا دا منادا ده خو تاسو ویلي چې کله منادا معرفه باللام نو دا غینه مخکې به ایها یا ایتها راوړي ځکه حرف ندا په معرف باللام دغه شان نه داخليږي نو پته ولګېدله چې العصابه منادا ده او ایتها دا هغه فاصل دی کنه دا او یا حرف ندا حذف تدلته یا حرف ندا نو دیسی بشی یا ایتها العصابه نو ما ته ګوره دی یا ایتها العصابه کی ته د عصابه او د جماعت ته आवाज نه کوي دا خاص کوي دا څه مطلب خدایا بخنو کې زمونږ او زمونږ نسوک مراد دی اے مونږ لکه زه دعا کوم چې خدای زمونږ بخنو کې بیا هم خدای دا ډله پوهیږئ نو چې دا ډله یادوم او دې ډلې ته زه څه کوم ندا کوم نو دلته صرف تخصیص دی او څه نشته دی خو یې موجود دی نو څه نشته دی طلبو څه مطلب اللهم اغفر لنا مخصصین بالغفران خدای زمونږ بخنو کې بداسه حال کې چې مونږ په غفران سره څه شو نو دلته سره به تخصیص راغی صوت والانذار والتخويف انذرتهم ماخوذ ده د انذار نه انذار ویل کیږي تخویف افیس سے بیرول اريد به دلته مراد التخويف من عذاب بالله د خدای د عذاب نه سوک يرول ښه وانما اقتصر عليه دون البشاره او پدې اکتفا را لاله په بشارت اکتفا نه دراغلی پوهیږي پکار دادا چې دواړه نه وي نه چې د دې په ځای بشارت ویلې وي ابشرتهم ام لم تبشرهم نو پاغه اکتفا نه کړله په دې څه وکړله حال دا چې دواړه د دعوت طریقې وی کنه یو تبشیر دی یو تنذیر دی ها نبی علیہ السلام مبشر او سره منذر دی نو انذار او تبشیر دواړه ملګری دي یو باندې اکتفا وشولا بل خو پایو چې وشول نه هغه سره انذار دی او په تبشیر اکتفا نو وجه بیانی لانه اوقع فی القلب افیس انذار چې دا زړه ته دا په زړه کې خبره دا سمن نباسخه ویګه به خبره به واشد تاثیرا فی النفس او دا په نفس کې اثر ډیر کی په نسبت تسوان ولی الکا دا من حیث تعلیلی دی من حیث ان دفع الضرر افی سب د ضرر دفع نه ده دا اهم دی د جلب د نفعنا ای یو سړی وی اس خوشحالی دی خو چې تکلیف نه غم نه پويږي نه پدې وجه باندې دای ذکر ذکر کړو اوس راشه فاذا لم ينفع فيهم چې کله انذار دی کی فائدہ ورنکړه نکانت البشاره بعدم النفع اولى بشارت خو عدم نفع سره څه شول چې کم شي نفع ورکیږي ولا نفع ورنکړه پوهیږي نو چې کم نفع کې دغه شان نه دی خو بالکل دیله وقرئ انذرتهم وقرئ افیس سب دی کې تاسو ته قراءتونه بیانی او دا تاسو جلالین کې بار بار ویلي ها دی کې شپږ قراءتونه دي ها سدي ما ته ګوره آسان طریقې سره به دا سیات کې لیکلي د بل شان دی خود سے بیات کې ها ما ته ګوره دا دواړه حمزه بیا محققي سبي او یا به محققی نی پویږه بسم که محققی وی نمنس کې به الف وی یا ونی دو داش سمې وی که محققی وی نمنس کې به الف وی نو چې نی نو دا یو شلو او چې پویږه به خبره باندې ما ته ګوره کدواړه محققی نه وی بلکې دا یو محقق وا دا بل مسهل وا نو بیا دو صورتونه دي منس کې به الف وی یا ونی نو دوا دا شو دوا غشو دوا نو سو شو پیسه
سلور شو کنه حمزه د استفهام نه دی پسه یو پکې حمزه خپل ده د باب انذار او یو حمزه استفهامیه ده نو داسې به وکړو دا حمزه استفهامیه به سکو حذف کو نو سبا پاتې شي یک یوه بس ان یاد ساتئ ها یو دا شو پنځمه شوله شپږمه دا به حذف کو پسه او د دې حرکت په ورکو چاته ما قبل ته ما قبل ساکن دی علیهم کی میم ساکن دی کنه د دې سی بشي سوا علیهم دی کنه نه علیهم کی پدې میم لا بدک زبر ورکو علیه من ذرتهم علی یو خلاړلو او د بلغه حرکت پیسه پوښول ها نو څو شلو اوم دا دی چې دا دویم په الف بدل کو ها دویم په څه بدل کو چې په الف دی بدل کو جو بیا مسله جوړه شو د التقاء الساکنین ها التقاء ان زرتهم شو کنه علم به حمزه خوشتره دویم دی په نو شاته ورته نوم څه دی نه ان زرتهم ها ان دا اجتماع الساکنین علی غیر حده د ندی ته لحن ویلې دی د نور ته اوس ګورغه د اسانه طریقه وقرئ انذرتهم بتحقيق الهمزتين دوار حمزه اینه دا اولنې قسم رواغست وتخفيف الثانيه بين او دویم منس کې اوایا منس کې اپی سیبو دسی اوایا چې نبیخي حمزه شي او نبیخي الف شي خله پاسه په حرکت ته څه ده د الف ته کنه او د الف د پاسه په حرکت فتحه بلاغانو او د فتحې سره موافق حرکت الف ته کنه نو چې نه حمزه شي نه الف شي منس کې دا بین قریب ده ها یاد دې حمزه نه مخ کې کم ټکه چي ده دا غیر حرکت موافقه ناغم حمزه ده نو بین قریب کاله که بعید علی نو حمزه به دسی اوه چې نه حمزه شي نه الف شي نو دا مساهله شو لغه سوشو په سب دو کنه او درم وقلبها الفا افي سردا په سبب بدل کا وهو لحن دا غلطی د تاسو چې اخر کې ما وې ها لان المتحركه لا تقلب ذکا متحرکه دا نه بدلیږي ها بل ولانه يؤدي الى جمع ساکنین على غیره حدین انذرتهم ترنا جوش د په بل انداز بیان کړه ها او بتوسیت الف بینهما الف پکې منس کې راوړه پسی نو چې په منس کې دی راوړو نو محققتین منس کې راوړل چې دواړه سي ثابت ایا بتوسیت ها منس کې راوړه هو ثانیه بین دویمه به مسهله ها اوس په پوه شولې او وبحسب الاستفهاميه حذف بس انذرتهم او وبحسبها حذفك خو حرکت ورک علی الساکن قبلها نو حاشیه آسان طریقې سره او د لوګټي بل انداز کې ذکر کړل ها